او دویمه خبره مې د هغه علماء کرام په اړه باندې ده چې کوم علما پر یو بل باندې اعتراضات سره کوي یا یو پر بل باندې د اعتراضات څخه ډکې ویډیوې سره جوړوي، نو لهذا د هغه علماو څخه مې هم دا احتراما او عاجزانه درخواست دی چې دا هم قسم په خدا که طریقه ده چې یو پر بل باندې ویډیو سره کوي، یو پر بل باندې اعتراضات سره کوي د ویډیو د لارې. لهذا چې کوم عالم د کوم عالم پر خبره باندې اعتراض وي، نو که د علاقې باید چې هغه معترض عالم هلته ورسي، ځکه خو د علاقې سړی د علاقې عالم دی، مدرسه او مسجد به معلوم وي. نو د دورې پر هغه خبره باندې چې کوم د اعتراض دی پر هغه د مجلس سره وکړي، خبره دې ورسره وکړي، نو یا به هغه په خپلو خبرو باندې کانې کړي او یا به هغه دی په خپلو خبرو باندې کانې کړي چې په دې کې ته غلط پوه سوی. او که چیرې هغه نه و ناستې ته حاضرېږي او نه د ټلیفون د لارې حاضرېږي، نو بیا باید ویډیو پسې وسي چې و دې عوام ته بیا معلوم سي چې ای عوامو دا پلانکی عالم چې دا خبره کړې ده، لهذا ما په ټلیفون خبره ورسره کړې ده، په دې خبره کې حواله ته ورغلی یم، خو دا عالم نه و ناست ته حاضرېږي او نه د ټلیفون د لارې حاضرېږي. نو لهذا ای عوامو تاسو دې خبردار یاست چې دا پلانکی عالم څخه خپل ځان وګورئ، خپل ځان جمع ساتئ، د عالم خبرې مه اورئ، دا د پلانکی نظریه سړی دی، د پلانکی نظریه خبرې کوي. نو عوام به په دې خبره باندې خبر سي، په عوامو کې به دا اختلافات نه راځي، د عوام به بیا د دې څه یو غلطه استفادې نه اخلي د دې ویډیو څخه. البته خو زه علماو ته دا عاجزانه درخواست کوم چې دا طریقه نه ده، نه دا کتابي طریقه ده چې یو عالم پر سټیج باندې او یا په یو پروګرام و جلسه کې خبره وکړي او د دا بل عالم مازی تر نظر هغه خبره غلط ښکاره سي او یا د بغض و عناد و حسد پر بنا باندې بس د کور په خونه کې کښیني یا د مسجد په حجره کې کښیني، نو چپه ورسته ویډیو پسې وکړي. دا اوس په دې عوامو ته موږ کوم میسج ورکوو، و دې عوامو ته موږ کوم پیغام پرېږدو؟ نو باید چې دغسې علما نه وکړي. د علما خپلې طریقې لري، د علما خپله طریقه ده، باید د یو عالم خبره د یو بل عالم تر نظر بد ښکاره سي، هغه باید دورې ورسي. خو د علاقې سړی به وي، که د علاقې نه وي ټلیفون یې ورسره وکړي چې د پلانکۍ خبره دې کړې ده، په دې کې ته غلط یې، آیا که زما تر نظر دا بده ښکاره سوې ده، اصل ښه خبره دغه ده. نو که نه هغه و ټلیفون ته حاضرېږي او نه و ناست ته حاضرېږي، نو بیا ته ودازګي ته مجبور یې چې بیا ویډیو پر وکړي چې د پلانکۍ خبره کړې ده، د کتاب مخالفه ده او د مذهب مخالفه ده، د قرآن او د حدیث مخالفه ده. نو ای عوامو تاسو دې په دې خبره باندې خبردار یاست، ورنه دا طریقې نه دي چې یو عالم په ځای کې خبره وکړي، بل عالم بیا په وجره کې یا په یو کور په ملډو کې وکښیني یا په هغه پسې ویډیو راباسي. دا طریقه نه ده. زه علماو څخه دا عاجزانه درخواست کوم، احتراما درخواست کوم، موږ ته هر عالم محترم دی چې دغه طریقې مه کوئ. دا په دې عوامو کې یو قسم اختلافات غوړېږي، د دې عوامو په نظر کې د علما بیا یو بل ته راشان ښکاره کېږي. دا طریقه باید نه وو.